په پړچینور کې یوه درنه ناسته ده، تاسو به لیدلي وي چې هغه بار بار د سني مشر ترګیټ کوي، د سني مشر هغه یو قسم ته بې حرمتي کوي، خو هغه حلپوس کې موږ خولې نه راوځي. خو موږ د دغې درنې میدان نه هغو ته موږ دا یو چې تاسو چیغې ما وایو، تاسو لیاره کلاو در رسایو، تاسو که دې دپاره درنه کېنولي وي چې موږ ته روډ باندې نو تو ته روډ باندې نه ده، تو دپاره روډ کلاو در رسا. خو که ته خپل مخ په شیشې کې کسې او په هغې واجې نشې راتلی نو هغه یوه ځان ته خبره ده، نوره تو ته بلکل روډ سیده صفا سوتره کلاو ده ته رڅه او که د دې مقصد دپاره یې تو درنه وي چې ما ته روډ کلیر کړه، روډ ده بلکل کلیر ده، صفا ده. تو ته موږ دغه ځای نه دا پیغام در کوو چې سونګر یې تو ته روډ باندې نه ده کړه او سونګر یې تو ته اوسه پورې قومي فیصله هم نه ده کړې. ته په دې باندې سونګره مجبوره نه کړي چې هغه تو دپاره داسې یوه فیصله وکړي چې نن ته خو یایې چې زه په پنجرې کې بند نه یم، خو بیا به په پنجرې کې بند شي. درنې جلوسونه د هرې و دې خپل چې یو ترتیب وي، یو طریقه کار وي، نو هغو نن دا خو خیر د هغو په هغه فطرت کې د خلکو غونډول یا جلوسونه یا متمونه دا خو هغو ته په وراثت کې پاتې ده. مونږ نن که راوتلي مو بلکل د ایمان په جذبې راوتلي یو، مونږ نن په پښتو او په غیرت راوتلي یو. انشاءالله دا پښتو، دا ایمان او دا غیرت په تر هغې پورې وي چې ما ته تر څو پورې انصاف نه وي میلاو شوی او ما ته څو پورې خپل مقصد ته رسېدلی نه وم. او د مو ناسته په دغې روژې کې د خپل قوم دپاره دا مو خپل یو عبادت ګڼو. ویلي چې مو مظلوم قوم یو، د خپل مظلومیت اواز اوچتوو او که مو دا اواز د دبابولي څوک کوشش کوي نو مو به خپل موقف نه یوه هنچه انشاءالله ورسته نه څو. په دغه موقف باندې به مو ولاړو چې مو خپل حق غواړو، خپل حقوق غواړو، خپل انصاف غواړو. که دې نه مو څوک وروسته کولې کوشش کوي انشاءالله دا ځینه به یې مو له شونه څي خو مو به دې موقف نه وروسته کېږو نه.